السلام علیکم ملګرو. احمد شهزاد یو ځل بیا بابر اعظم د تنقید ښکار جوړ کړی دی. احمد شهزاد د ویرات کوهلي او د بابر اعظم حوالې سره ډېرې غټې خبرې کړې دي. په بابر اعظم باندې څه الزامات هم لګولي دي. تاسو به فیصله کوئ چې آیا احمد شهزاد په حق دی که نه بابر اعظم په حق دی. مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. احمد شهزاد ویلي دي چې څوک هم د بابر اعظم او د ویرات کوهلي کمپیریزن مه کوئ. ویرات کوهلي او بابر اعظم کمپیریزن نه کیږي. ویرات کوهلي یو ډېر غټ پلیر دی او بابر اعظم د ویرات کوهلي د کیلیبر کلاړي نه دی. احمد شهزاد دا هم ویلي دي چې ویرات کوهلي د غټ میچ غټ کلاړي دی. ویرات کوهلي انډیا ته د T20 ورلد کپ وګټلو. فائنل میچ کې ویرات کوهلي زبردست اننګز وکړو چې د هغه اننګز په وجه باندې انډیا ورلد کپ وګټلو. چونکه فائنل یو های پریشر میچ او پای کې ویرات کوهلي زبردست اننګز وکړو. ویرات کوهلي د های ولټیج های مطلب د غټ میچ غټ کلاړي دی. کوهلي کمپیریزن چا سره هم کوي. د کوهلي کې کمپیریزن بابر اعظم سره نه جوړیږي. بابر اعظم او ویرات کوهلي کې وای د ځمکې اسمان فرق دی. ویرات کوهلي یو غټ کلاسیکل پلیر دی، یو غټ کلاس لري. خو بل طرف ته عمدغه احمد شهزاد چې کوم دی د مخکې عجیبه خبرې کړې دي چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. اوس تاسو ماله ووایئ لکه دا خو ښکاره خبره ده ویرات کوهلي هر غټ میچ کې د انډیا لپاره سکور کړی دی. غټ هر میچ چې کوم دی هغه که چېرې انډیا ګټلی دی نو په هغې کې د ویرات کوهلي پرفارمنسز دي او د پاکستان خلاف سپیشلی د ویرات کوهلي ډېر غټ غټ ریکارډونه دي. د پاکستان خلاف په ون ډے کې هم د ویرات کوهلي 50 شتر په T20 کې هم زیات میچز چې انډیا د پاکستان نه ګټلي. نو که چېرې تاسو سکور کارډ وګورئ یا به د ویرات کوهلي په وجه باندې ګټلي چې ویرات کوهلي به پکې ښه بیټینګ کړی وي. جي چونکې همدغه بابر اعظم چې کوم دی احمد شهزاد یو بله خبره کړې ده او بیا احمد شهزاد چې کله خپله کلاړي نو د ویرات کوهلي حوالې سره څه ویلي هم در سره شریک کوم. خپل بابر اعظم حوالې سره احمد شهزاد دا ویلي دي چې بابر اعظم سره د پاکستان د ټیم هیڅ فکر نشته. بابر اعظم سره صرف د خپل ریکارډ فکر دی. بابر اعظم په پاور پلی کې سلو بیټینګ کوي. د هغې په وجه باندې پاکستان ډېر میچز بایللي دي. بابر اعظم صرف خپل مایلسټون اچیو کولو دپاره اوپننګ کوي، خپل ریکارډ جوړولو دپاره اوپننګ کوي او هغه سره د پاکستان هیڅ قسم فکر نشته، هیڅ قسم ټینشن نشته. هغه د پاکستان غم نه کوي که غم کوي صرف د خپل مایلسټون د خپل ریکارډ کوي. جي دا هم احمد شهزاد په بابر اعظم باندې غټ الزامات لګولي دي. دې حوالې سره تاسو وایئ هغه هم ما سره په کمنټ کې شریک کوي. اوس چې کله احمد شهزاد خپله کله د ټیم حصه وه او خپل گیم کولو هغه ټایم کې به احمد شهزاد څه وي؟ احمد شهزاد به دا خبره کوله چې زه د ویرات کوهلي نه ډېر ښه کلاړي یم. په 2015 ورلد کپ کې عمدې احمد شهزاد خپل لوک چې کوم دی د ویرات کوهلي غونته جوړ کړی. بل د ګیري سټایل د بریتو سټایل ټولې د هغه غونته جوړ کړی او بیټینګ کې به هغه کاپي کولو. خو چونکې ناکام کوشش وکړو او عمدغه احمد شهزاد چې کوم دی د مخکې ویلي و چې زه د ویرات کوهلي نه ښه کلاړي یم. خو د ویرات کوهلي قسمت خو هغه له کپتان د دونې غونته میلاو شو او زما قسمت خراب دا و چې ما له مصباح الحق او شاهد افریدي غونته کپتانان میلاو شو. مطلب که چېرې زه د مصباح الحق یا د شاهد افریدي غونته کپتانانو سره نه وایم نو زه به هم د ویرات کوهلي نه ښه کلاړي وم. که چېرې وایي ما له د دونې غونتې کپتان میلاو شو نو زه به د ویرات کوهلي نه ښه کلاړي وم. دا احمد شهزاد مخکې کمپیریزن خپل کمپیریزن بیا ویرات کوهلي سره احمد شهزاد په خپله کولو. سټایل یې د هغه غونتې جوړ کړی او بیټینګ سټایل یې د هغه غونتې اډاپټ کړی او اوس چې د بابر اعظم کمپیریزن خلک ویرات کوهلي سره کوي نو احمد شهزاد یې نشي برداشت کولی. اوس دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.